نو کوېسچن نمبر 4 زموږ سره څه دی؟ کوېسچن نمبر 4 دی find all the solution of the following equation. صحیح ده. د دې نه مخکې چې کله کوېسچن نمبر 1 2 3 په هغې کې موږ ته ګیون و چې بای فیکټرایزیشن بای کمپلیټینګ د سکویر یا کوایډریټیک فارموله باندې سالو کوي. اوس چې کوم کوېسچن نمبر 4 دی په دې کې موږ ته داسې ګیون نه دي چې تاسو په یو سپیسیفیک باندې دا پوینټ آوټ کوي. صحیح شو. نو دا مونږه چې کوم یو ته مونږ ته اساني په هغې مونږه په اسانه سالو کولی شو. صحیح ده. که هغه مونږ په فیکټرایزیشن وي کمپلیټینګ د سکویر وي یا کوایډریټیک فارموله. نو په هغې کې اولنی زموږ سره څه دی؟ اولنی دی ټي سکویر ماینس 8t پلس 7 ایکول ټو 0. د دې چې کله مونږ سلوشن کوو نو دا به څه شي؟ ټي سکویر ماینس 8t پلس 7 ایکول ټو 0. د دې سلوشن چې مونږ فایند آوټ کوو سلوشن سیټ یوزینګ بای فیکټرایزیشن میتھډ. نو به صحیح فیکټرایزیشن میتھډ زموږ سره څه وه چې د ټولو نه اول به مونږ د سمپلیفای کوو چې څومره هم سمپلیفای کېږي. دویم زموږ سره کوم پوینټ څه و چې مونږ له داسې دوه نمبرز پکار دي چې د هغې د ملټیپلیکیشن نه فرست او سیکنډ راشي، فرست او لاست، او د هغې د ایډیشن نه زموږ سره صحیح میډ چې کوم پوینټ دی هغه راشي. نو مونږ له داسې دوه نمبر چې د ملټیپلیکیشن نه څه راشي 7t سکویر راشي او د ایډیشن نه څه راشي ماینس 8t راشي. نو که مونږ وګورو څه شی ماینس 7t ماینس t که دا دواړه مونږ ملټیپلای کړو نه دې نه څه راځي ماینس ماینس پلس او 7t سکویر راځي، او که دا دواړه مونږ ایډ کړو نو دا زموږ سره څه راځي ماینس 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 او دا 8t راځي. صحیح شو. نو د دې چې کوم میډ ټرم بریک کوم دوه نمبرز دي هغه زموږ سره څه دي ټي سکویر ماینس 7t ماینس t پلس 7 ایکول ټو 0. صحیح شو. اوس مونږ ټي کامن والو دا به شي ټي ماینس 7 شو، ماینس 1 چې مونږ کامن والو نو ټي ماینس پلس ماینس به شي او دا به 7 راشي ایکول ټو 0. نو دا به څه شي ټي ماینس 1 ایکول ټو انټو ټي ماینس 7 ایکول ټو 0. نو دا به څه شي ټي ماینس 1 ایکول ټو به 0 یا به ټي ماینس 1 به ایکول ټو 0 یا به ټي ماینس 7 ایکول ټو به 0. صحیح شو. نو دا څه شو ټي ایکول ټو پلس 1 او دویم زموږ سره څه دی ټي ایکول ټو پلس 7. دا زموږ سره د دې روټس راغله. نو سلوشن زموږ سره د دې سره راغله سلوشن سیټ زموږ سره راغلی 1 اور 7. صحیح شو. دا و د کوېسچن نمبر 4 اولنی پارټ. بس د کوېسچن نمبر 4 سیکنډ پارټ زموږ سره څه دی؟ سیکنډ پارټ دی 72 plus 6x equal to x square. د دې سلوشن چې مونږ فایند آوټ کوو نو 72 plus 6x equal to x square. صحیح شو. نو دا به مونږ اول څه کو سمپلیفای وکړو ځکه چې جنرال فارم دا زموږ سره نه دی. نو جنرال فارم ته چې مونږ دا کوو دا دوه ټرم به مونږ څه کوو دا به مونږ موو کو رایټ سایډ ته. دا به څه شي ایکس سکویر به شي، دا پلس 6x دی ماینس 6x به شي او دا به ماینس 72 به شي ایکول ټو 0. صحیح شو. اوس دا مونږ څه کوو یوزینګ بای فیکټرایزیشن میتھډ. صحیح شو. نو اوس مونږ له داسې دوه نمبرز پکار دي چې ملټیپلیکیشن نه 72 ماینس 72 ایکس سکویر راشي او د هغې د ایډیشن نه زموږ سره څه راشي ماینس 6x راشي. نو که مونږه څه ته وګورو پلس 12x اور ماینس 12x پلس 6x ته وګورو د دې د ملټیپلیکیشن نه څه زموږ سره راځي ماینس 72x راځي سکویر، او که دا دواړه مونږ ایډ کړو نو ماینس 12x
plus 6x which is equal to minus 6x راځي. صحیح شو. نو دې مډ ټرم برېک چې زموږ سره دوه نمبرز دي هغه څه دي x square minus 12x plus 6x minus 72 equal to 0. دې نه چې x کامن والو نو x minus 12 شو plus 6 کامن والو نو x minus 12 equal to 0. صحیح شو. نو x plus 6 into x minus 12 equal to 0. نو زموږ سره څه دی x plus 6 equal to 0 یا به x minus 12 equal to 0. نو چې کله موږ د x values find out کړو نو دا به څه شي x equal to minus 6 بشي او دویم زموږ سره څه دی x equal to plus 12 بشي. صحیح شو. نو solution set زموږ سره څه شو solution set minus 6 او 12 شو. دا و زموږ سره د question number 4th second part. اوس third part زموږ سره څه دی third part دی r square plus 4r plus 1 equal to 0. اوس که دا مونږ وګورو دا by factorization method نه کیږي. که مونږ دې ته وګورو third number دا زموږ سره by factorization method نه کیږي. مونږ به اسانه دا په څه سال کولی شو by quadratic formula. solution چې مونږ find out کوو نو r square plus 4r plus 1 equal to 0. نو مونږ څه کوو solve by using quadratic formula. صحیح شو. quadratic formula څه ده x equal to minus b plus minus under the root b square minus 4ac divided by 2a. صحیح شو. په دې کې زموږ سره a څه ده a equal to 1 ده b equal to 4 ده او c equal to 1 ده. صحیح شو. نو وس دا موږ څه کوو په دې quadratic formula for example دې ته موږ equation number 1 وي نو put in equation 1. صحیح شو. دا چې موږ په equation number 1 کې put کړو نو دا به څه شي x equal to minus 4 بشي د b په ځای plus minus under the root 4 square minus 4 into a څه دی 1 او c 1 دی divide by 2 into a څه دی 1. دا به څه شي minus 4 plus minus 4 4 ځه 16 minus دا به څه شي 4 بشي. صحیح شو. divide by 2 بشي. نو دا next چې زموږ simplify کو نو دا به څه شي minus 4 plus minus 12 divide by 2. اوس 12 divide by 2 موږ څنګه لیکلی شو 12 divide by under the root 12 موږ څنګه لیکلی شو minus 4 plus minus under the root 4 into under the root 3 divided by 2 داسې لیکلی شو که نه. دا به څه شي implies that minus 4 plus minus the 4 square root د څه برابر دی د 2 برابر دی او under the root 3 راغلی divide by 2. دا به څه شي د دې نه موږ 2l common والو دا به څه شي minus 2 plus minus under the root 3 divide by 2. 2 به د 2 سره cancel شي نو x زموږ سره څه راغله x equal to minus 2 plus under the root صحیح شو plus minus under the root 3. نو x equal to minus 2 plus under the root 3 او دویم زموږ سره څه دی x equal to minus 2 minus under the root 3. نو solution زموږ سره د دې کوم solution set چې کوم راغلی هغه څه دی solution set equal to minus 2 under the root 3 or minus 2 under the root minus under the root 3 راغلی. دا زموږ سره د دې solution set راغله. د question number 4 last part زموږ سره څه دی هغه دی x into x plus 10 equal to 10 into minus 10 minus x. صحیح شو. د دې solution چې موږ find out کوو دا به څه شي اول به موږ دا simplify کوو نو x plus 10
equal to 10 into minus 10 minus x. دا چې موږ سمپلیفای کو نو دا x به ول د دې سره ملټیپلای کو د دې سره به ملټیپلای کو دا 10 به هم د دې سره ملټیپلای کو او د دې سره ملټیپلای کو نو دا به زموږ سره څه شي x سکویر به شي پلس 10x equal to 10 tens minus 100 به شي او minus 10x به شي. اوس به موږ نیکسټ موږ څه وکړو دا به موږ د دې رایټ سایډ نه لیفت سایډ ته څه کو موو کو دا به څه شي x سکویر دا به څه شي پلس 10x او دا به هم شفټ شي نو دا به پلس 10x شي دا به ماینس دی دا به هم پلس 100 به شي equal to 0. نو موږ د دې نه څه کولی شو بای پکټرایزیشن موږ ډایرکټ دا دلته سالو کولی شو څنګه چې آلریډي زموږ سره میډ ټرم بریک دی او موږ کامن اخیستی شو څنګه x په کامن والو نه به څه شي x پلس 10 شو پلس دلته به موږ 10 کامن والو دا به څه شي x پلس 10 شو equal to 0 نو دا به څه شي x پلس 10 into دا دواړه کامن دي د دې به موږ سوالو سیم دي د دې نه به یو موږ واخلو دا به x پلس 10 به واخلو equal to 0 نو x plus 10 equal to 0 or x plus 10 equal to 0 نو x بس شي x equal to 10 minus 10 او دغه شان x equal to minus 10 صحیح شو نو solution set زموږ سره د دې سره راغلی solution set equal to minus 10 or minus 10 دا و زموږ سره کوېسچن نمبر 4 چې د هغې څومره هم پارټس و هغه موږ 1 by 1 سالو کړو. اوس نیکسټ زموږ سره کوم یو دی کوېسچن نمبر 5. एक्सरसाइज 1.1 د هغې چې کوم کوېسچن نمبر 5 دی کوېسچن نمبر 5 لازم سره the equation x plus 13 into y plus a has no linear term. Find the value of a. په دې کوېسچن کې به موږ څه کوو په دې کوېسچن کې زموږ سره وایي چې کوم لینیر ټرم دی زموږ سره لینیر کوم یو دی لینیر زموږ سره چې کوم د ویریبل هایست پاور ونی نو زموږ سره صحیح لینیري نو د a هغه کم یو ویلیو دی چې موږ فایند آوټ کو او په دې ایکویشن کې موږ پوټ کو او لینیر ټرمز هم سره څه کی ختم کی نو هغه ویلیو به موږ له د a فایند آوټ کولی نو سولوشن سٹارټ کو سولوشن چې موږ سٹارټ کوو دا سم سره کوېسچن به ریپیټ کو y plus 13 into y plus a صحیح شو نو دا به موږ اول څه وکړو سمپلیفای به کو سمپلیفای به څه کو دا y به د y سره ملټیپلای شي y به د a سره ملټیپلای شي دغه شانتي به 13 د y سره ملټیپلای شي او 13 د a سره ملټیپلای شي نو دا به زموږ سره راشي دا به زموږ سره راشي y سکویر پلس ya صحیح شو پلس 13y پلس 13a صحیح شو دا زموږ سره راغلی نیکسټ به موږ څه وکړو y سکویر پلس دې نه موږ y کامن اخیستی شو که نه a پلس 13 او y موږ ته څه واخیستو کامن پلس 13a صحیح شو دې ته موږ وایو ایکویشن نمبر 1 نو نوٹ زموږ سره دلته دی نوٹ now equation 1 has no linear term when there is no y. सही शो if the coefficient of y is 0 then there is no linear term صحیح شو چې کله زموږ سره د y
چې زموږ سره 0 شو نو هغه څه شي زموږ سره به لینیر چې کوم ټرم دی هغه ختم شي نو هغه به موږ څنګه کوو که تاسو وګورئ equation 1 there is no linear term if 13 plus a equal to 0 موږ واغستو a equal to به زموږ سره څه شي -13 به شي صحیح شو نو چې کله -13 شي نو equation زموږ سره څه دی equation زموږ سره دی equation number 1 نو equation 1 implies that y square plus a plus 13 y plus 13a صحیح شو دا زموږ سره سره equation number 1 دی اوس که موږ د a ویلیو څه پوټ کو 13 پوټ کو نو دا به څه شي y square plus -13 plus 13 into y plus 13 into 13 -13 صحیح شو نو دا به څه شي دا به زموږ سره شي y square plus دا به څه شي ختم به شي 0 به شي او د دې نه به هم زموږ سره څه راشي یو نمبرز راشي 13 multiply by 13 سره راځي 13 into 13 3 3 are 9 او 3 1 are 3 دغه شان 1 3 are 3 or 1 1 are 1 نو 9 6 1 دا زموږ سره سره راغلی plus 1 6 9 نو که تاسو د equation number 2 ته وګورئ په دې کې زموږ سره څه دی no linear term دی صحیح شو دیگه زموږ سره څه دی نو لینیر ټرم دی نو موږ څه ویلو شو 10 for a equal to -13 the equation 1 has no linear term صحیح شو نو دا زموږ سره question number 5 چې په هغې کې مونږه د a ویلیو پوینټ کولو او د هغې نه لینیر چې کوم ټرم دی هغه مونږ له ختمولو question number 6 زموږ سره څه دی the equation ax square plus 5x equal to 3 has x equal to 1 as a solution what is the other solution زموږ سره x value given ده او په دې کې به موږ څه کوو د a value به find out کوو بیا به د a value put کوو او د هغې نه به زموږ سره یو equation رغېږي او موږ به نور چې کوم other solutions دي د دې هغه به موږ find out کوو نو solution start کوو solution زموږ سره څه دی ax square plus 5x equal to 3 دې ته موږ څه ویلی شو equation number 1 ووایو صحیح ده was now put x equal to 1 in equation 1 دا به زموږ سره څه شي equation 1 implies that a into 1 plus 5 into 1 equal to 3 implies that a plus 5 equal to 3 or a equal to 3 minus 5 implies that a equal to minus 3 minus 2 صحیح شو a value زم سره راغله minus 2 راغله اوس په موږ څه وکړو put a equal to minus 2 in equation 1 now equation 1 implies that equation 1 زم سره equation 1 de ax square plus 5x equal to 3 صحیح شو په دې کې موږ څه کوو د x د h کوم ویلیو ده هغه به موږ پکې -2 پوټ کو نو دا به زموږ سره شي implies that -2x square plus 5x equal to 3 او دا به زموږ سره شي -2x square plus 5x minus 3 equal to 0 که تاسو وګورئ دا زموږ سره یو کوادریټک equation جوړ شو کنه
اوس به موږ دا څه کوو سالو کوو د دې other solution by using quadratic formula. صحیح شو. اوس quadratic formula څه ده x equal to minus b plus minus under the root b square minus 4ac divided by 2a. دا زموږ سره څه ده quadratic formula ده. په دې کې به a زموږ سره څه دی -2 کوم چې د x square coefficient دی b څه دی 5 دی کوم چې د x coefficient دی او c زموږ سره څه دی -3 دی. نو x equal to -5 plus minus under the root 5 whole square minus 4 into -2 or -3 divided by 2 into -2. صحیح شو. دا چې موږ سمپلیفای کو نو -5 plus minus under the root 5 5s are 25 او دا به زموږ سره څه شي -3 ټایم دی نو دا به ماینس شي 2 3s are 6 or 6 4s are 24. صحیح شو. ډیوایډ بای -4 راغلی. اوس دا چې موږ مزید سمپلیفای کړو x equal to -5 plus minus دا به څه شي 25 minus 24 1 راغلی ډیوایډ بای -4 راغلی. نو x equal to -5 plus minus 1 under the root د څه برابر دی د 1 ډیوایډ بای -4 راغلی. صحیح شو. دا زموږ سره څو x راغلی. نو x چې دا موږ مزید سمپلیفای کړو دا به څه شي -4 plus 1 divided by -4 or x equal to -5 -1 divided by -4. Now x equal to that شو -4 divided by -4 equal to دا cancel شو دا زم سر راغلی 1 راغلی او دا x equal to -6 divided by -4 minus cancel 2 2s are 4 2 3s are 6 نو 3 divided by 2 راغلی. اوس other solution زمو سر راغلی solution set هغه زمو سر راغلی 1 or 3 divided by 2. صحیح شو. دا زمو سره question number 6 was the D exercise come last question چې زمو سره دی question number 7 هغه زمو سره دی question number 7 زمو سره دی what is the positive difference of the roots. صحیح ده. مونږ به د دې کوادریټیک اکویشن چې کوم ګیون دی د دې به مونږ روټس پاینټ کوو او د هغې په منځ کې به مونږ ډیفرنس پاینټ آوټ کوو. صحیح ده. نو سلوشن زموږ سره دی x square minus 7x minus 9 equal to 0. صحیح شو. دا به مونږ څه وکړو د دې روټس یوزینګ by quadratic formula. quadratic formula مونږ د دې روټس پاینټ آوټ کوو. نو quadratic formula څه ده x equal to minus b plus minus under the root b square minus 4ac divided by 2a. په دې کې a زموږ سره څه دی 1 b minus 7 او c زموږ سره څه دی -9 دی. صحیح شو. نو دا به موږ څه کوو په دې کې موږ پوټ کوو نو x equal to زموږ سره څه دی -7 بشي plus minus -7 whole square minus 4 into 1 into -9 divided by 2 into 1. نو دا به چې مزید موږ سمپلیفای کوو x equal to +7 plus minus 7 7s are 49 or minus plus بشي او 9 4s are 36 بشي. صحیح شو. divide by 2. نو x equal to 7 plus minus دا زموږ سره 49 plus 36 85 divide by 2 زموږ سره راغلی. صحیح شو. نو زموږ سره x راغلی 7 plus under the root
85 डिवाइड बाई 2 او دویم زم سره راغلی x equal to 7 minus under the root 85 divided by 2 مونږ دا څه دی روټس فایند کړو اوس په مونږ څه کوو دا چې کوم روټس مونږ فایند آوټ کړو د دې پوزیټیو کوم ډیفرنس چې دی هغه به فایند آوټ کوو نو دی پوزیټیو difference of the roots अब زموږ سره څه شي 7 plus under the root 85 divided by 2 minus 7 minus 85 under the root 85 divided by 2 دا به زموږ سره څه شي چې کله مونږ د دې 2 LCM واخلو دا به څه شي 7 plus under the root 85 minus دا به زموږ سره څه شي minus 7 minus under the root 85 په زموږ سره راشي نو دا چې مونږ مزید سمپلیفای کو دا به څه شي 7 plus under the root 85 minus 7 plus under the root 85 دا به څه شي plus 7 or minus 7 به څه شي کینسل بشي صحیح شو ډیوایډ بای 2 نو زموږ سره راغلی دا 1 دا دی او 1 دا دی دا به څه شي 2 under the root 85 ډیوایډ بای 2 2 د 2 سره به کینسل شي نو د دې زموږ سره چې کوم ډیفرنس راغلی پوزیټیو ډیفرنس هغه زموږ سره راغلی under the root 85 دا و زموږ سره د چپټر نمبر 1 एक्सरसाइज 1.1 چې باقي کې څومره کوېسچن یې هغه مونږه 1 by 1 سالو کې نیکسټ ویډیو کې به مونږه د एक्सरसाइज 1.2 چې څومره ټاپکس دي هغه به مونږه 1 by 1 ایکسپلینیشن دا ډیفینیشن سره ایگزامپلز به سالو کوو